دویمه یو بله مسله ده اهم. شریک ورونه اکثر اوسیږي، پلار یې وفات شي، په دوی کې اختلاف جوړ شي او مثلا هغه فوراً مال تقسیم نه کړي. په کار دا دی چې زر تر زره مال تقسیم شي چې وروسته جنګ جګړې جوړې نه شي. په هغه ټایم کې مال تقسیم نه شو، میاشت ولګېدله، 10 میاشتې، کال، 2 کاله، 10 کاله بعض وخت کې ولګي. کسان لا واړی یا ضرورت یې نه وي، کله ضرورت راپیښ شي بیا هغه یو ورور بل ته وایي مال خپله حصه راکړه. بیا هغې کې ډېر کاروبارونه شوي، بعضې هلکانو کار کړی وي، بعضې نه یې کړي، بعضې کور کې خدمتونه کړي او بعض چې کوم دی نور کارونه کړي، حصه برابره غواړي. نو آیا د چې کوم جاینټ فیملی وي، یو ځای چې کوم خلک اوسیږي، عموما زموږ پښتانه یو ځای ډېر رونه تربوران یو ځای اوسیږي، نو دې ځای کې ډېرې جګړې د میراثونو نه جوړېږي. عزتمند، نو دلته څه کول پکار دي؟ دا یاد لري شراکت 3 قسمه دی. یو انسان چې چا سره په مال کې شریکېږي نو دا 3 قسمه دی. 2 صورتونو کې دا د سره شریک وي او یو صورت کې نه. یو صورت دا دی چې د میراث مال دی او ورونو ته د پلار نیکه نه پاتې شوی دی او په هغې دوکانونو کې د ورونو چې کوم دی مزدوري کړې ده، بعضو پکې کالج ویل او بعضې مدرسه کې داخل و، بعضې د کور خدمتونه کول، بعضې به دوکان لتله، ټول خو دوکان ته نه ځي، خلکو تقسیم کړي وي. نو چونکې دا د میراث مال دی، د پلار نه پاتې شوی دی او تقسیم شوی نه دی او ګټه پکې شوې ده، نو دا ټول مال به په ټولو باندې یو شان تقسیمیږي، ځکه دا د میراث مال ګټه کړې ده او تقسیم شوی نه دی. که چا پکې کار کړی دی او که نه دی کړی، ځکه دا خو د پلار مال دی. که تا والا چې کوم دی په هغه وخت تقسیم کړی وی نو بس خپل کار به دی کولی. دې وجې نه که سړی دا وایي چې زه د پلار په مال کې فوراً دی تقسیم کی، ځان له پې کاروبار کوه، که بیا دې کروړونو ته مو رسول، ورور له پکې حصه مو ورکوه، خو چې څو پورې د تقسیم کړی نه وي نو زمونږ پښتنو کې دلالتاً او صراحتاً بعض وخت کې اجازت وي، صراحتاً ورته ووایي هلکه بس کار کوه وروره ښه تکړه اوسه، موږ لا نه پیلیږو، نو بس ټول مال کې به ولې حصه ورکړې. یا که صراحتاً هم نه وي نو زمونږ خلک چې کله نه بیریږي نو بس همداسې طریقې سره کار کوي، مشر ورور یې کوي، بیا بل ورور کوي، بیا بل ورور کوي، بیا بل ورور کوي، هغه مال ډېرېږي، 1 لاک نه 10 لکو ته ورسېږي نو 10 لکه روپۍ به په ټولو تقسیمې. او دویم صورت دا دی مثلا رونو خپلو کې پیسې په خپله راجمع کړي دي، یو 4 رونه دي، 1 لک روپۍ راجمع کړل، یو کاروبار یې شروع کړلو، یو دوکان یې واچولو، نو سبا که دا دوکان 1 کروڑ ته ورسېدلو نو 4 لک روپۍ ټولو راجمع کړي وي او دا چې کوم دی کاروبار شروع کړی نو په ټول 1 کروڑ روپو کې د ټولو رونو حصه ده. دریم عزتمندو موږ عرفي شرکت ورته وایو، هسې رواجي شرکت دی، رونه یو ځای اوسېږي، نو ورته د پلار نه مال پاتې وي، نه خپلو کې مال جمع کړي وي، هسې یو ځای اوسېږي. د بعضو پښتنو دا رواج یي، هغوی ډېر وخته پورې یو ځای اوسېږي. نو عزتمندو یو ځای اوسېږئ خو حساب کتاب یو بل سره صفا کوئ. د پلار نه میراث پاتې نه دی، مشر ورور سره خپل مال دی، کشران ورونه د سره اوسېږي، نه دا مشر ورور دی کشرانو ته وایي چې هلکه ګوره ستاسو زما سره مال کې حصه نشته، دا زما خپل مال دی، ما خپله ګټلی دی، تاسو باندې سکول هم ویم، مدرسه هم ویم، خوراک هم دله در کوم، چې سم خوښئ در کومه، زما کشران یې، خو مال کې به م را سره حصه نه. او کشران ورونه هم په دې تمه باندې چې زموږ رور دی ښه مزېدار پلار هم نشته، اوس هم دا رور دی، دې سره اوسېږي، په تمه باندې وي چې موږ ته به د رور په مال کې ټول حصه به راته میلاویږي. هلکه دا خو د رور مال دی، ته د دې رور نه تپوس وکړه. نو یا رور له صراحتاً ویل پکار دي، یا تا له تپوس کول پکار دي چې بهی ګوره زه خو سکول ویم، اوس ته مې خبر کا، داسې نه چې سبا زه دوکانونه نه کوم، زه ویم چې رور راله خوراک سکاک راکوي او ته مخکې لاړ شي او زه شاته پاتې شم او سبا راته وایي چې زه روره دا خو زما مال دی. نو په پردي مال کې د چا حصه نه وي عزتمندو، لازمي حصه. ها که رور یې دله درکوي درد یې کېدله، خو هغه خپل ګټلی مال دی. نو د دې وجې نه کشرانو له په دې خوبونو کې نه دي اوسېدل پکار، وایي چې دا زما د رور مال دی او بس ورونه خو هسې یو ځای یو ماله به حصه راکوي، داسې حصه به درکوي، دا خو د پلار مال نه دی، دا خو هغه خپله ګټلی مال دی، د هغه خپل بچي دي، د هغه خپله ښځه ده، ټیک د طالب هم درکي، خو د میراث حق خو دې سره ته نه لري، ځکه دا د پلار مال خو نه دی که نه. چې کله دا مړ شو په کومو صورتونو کې چې رور ته کومه حصه میلاویږي به تا ته میلاو شي، ګینې نه به میلاویږي. نو کشرانو له دې خبرو کې ګناه نشته، یو بل سره واضحه کول پکار دي. کشران کېنوه وایي وروره ګوره دا مال زما دی، ما ته میراث نه دی پاتې شوی، که تاسو خپل مال ګټئ که هر څه کوئ ځان له ښکار کوئ. ها
کوم بالفرض ما سره اوسېږي زه دله دا شی کولی شم هېڅ خبره نه ده اوسېږئ ما سره او کشرانو هم دا پکار